د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن سه شنبه د 1398 لمریز کال د کوس چلندې د میاشتې 19 او د روان 2019 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 10 نیټه ده. اوس هم ستاسو پام راګرځوو د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. نوې 1399 کال کې به د کندهار په ټولو دولتي قراردادونو کې داخلي توکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې میاشتنۍ غونډه جوړه شوه. او د سوریې او زی کې تیر کال د جګړو له امله 1400 کسانو ته مرګ پیغله اوښتې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. ویا نورعلي صدیقي. بسم الله الرحمن الرحیم. په نوي 1399 کال کې به د کندهار په ټولو دولتي قراردادونو کې داخلي توکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. یا د څرګندونې کندهار والي په صنایعو او معدنونو خونو کې د صنعتکارانو او افغانستان د هوایي ډګرونو د اقتصادي پراختیا کمیسیون د راغلي پلاوي ترمنځ جوړه شوې غونډه کې وکړه. په غونډه کې د افغانستان د هوایي ډګرونو اقتصادي پراختیا د دارالانشا رئیس، د صنایعو او معدنو خونې رئیس سعدالدین سعید، مرستیال یې نعمت الله نعمت او ټولو غړو ګډون کړی و. نور حال د رحیم الله رحیمي په چمتو شوي راپور کې. په جوړه شوې غونډه کې لومړی د صنایع او معدنونو خونې مسؤل سعدالدین سعید او غړو یو په بل پسې خبرې وکړې او د 1399 کال او اوږدمهال لپاره د کندهار د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د فومیګیشن سنټر جوړول، صنعتي پارک پر پښو درول، زراعتي فارم او ترنک فارم رغول، د بانکونو څخه د قرضو اخیستلو اسانتیاوې برابرېدل، د ویزو اخیستلو په برخه کې سوداګرو ته اسانتیاوې برابرېدل او د مسلکي کادرونو د ډېرېدو په برخه کې د لوړو زده کړو په برخه کې اسانتیاوې جوړېدل یې د خبرو اساسي ټکي یاد کړل. وروسته کندهار والي حیات الله حیات خبرې وکړې او لومړی د یادې خونې د ټولو غړو پانګوالو مننه وکړه چې هیواد کې دننه یې پانګونه کړې او دلته خلکو ته د کار زمینه برابره کړې او مننه وکړه چې سرمایه دلته په کار اچولې. کندهار والي دوی ته خطاب کې ویل تاسو هغه څوک یاست چې زموږ د صادراتو او وارداتو مساوات به برابروي او ډاډ یې ورکړ چې د هر ډول امنیتي موضوعاتو د تحقیق په برخه کې نظامي شورا ورسره هر اړخیزه همکاري کوي او تاسو ته به د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابروي. کندهار والي له دوی غوښتل چې د اوبو پر بندونو او لوی پروژو باندې پانګونه وکړي او د مشارکت په ډول یې د ګډ کار کولو ډاډ ورکړ. په جوړه شوې غونډه کې یو شمېر نورو ویناوالو هم خبرې وکړې او خپلې غوښتنې، وړاندیزونه او نظریات یې د راغلي پلاوي سره شریک کړل او راغلي پلاوي ورته ډاډ ورکړ چې طرحې او وړاندیزونه به د اقتصاد عالي شورا کې جمهور رئیس ته د منظوري په موخه وړاندې کوي او د اوږدمهال لپاره به د کندهار د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار کوي. کندهار والي د درملو د تولیدي فابریکې د ساختماني چارو څخه لیدنه وکړه. کندهار والي حیات الله حیات د هیواد د اقتصادي زونونو پراختیا کمیسیون د راغلي پلاوي او د صنایعو او معدنونو خونو د استازو په ملتیا په عینومینه ښارګوټ کې د سنو فارما په نوم د درملو د تولید فابریکې له چارو لیدنه وکړه. کندهار والي د دغه فابریکې روان ساختماني کارونه معیاري وبلل او خوښي وښودل چې د درملو د تولید په برخه کې د ځان بسیاینې لپاره هڅې کیږي. نوموړي د دغې فابریکې جوړېدل د شخصي پانګونې لپاره بېساري اقدام وباله او مسؤلینو ته د هر راز همکاري ډاډ ورکړ. کندهار والي د کندهار اقتصادي ودې او صادراتو لوړولو لپاره د خصوصي او دولتي سکتور ګډ کار اړین وبلل. د لیدنې پر مهال د فابریکې مسؤلینو ویله دغه فابریکه د 71 پانګوال له لوري په 27 جریبه ځمکه کې د 1 کال په ترڅ کې جوړیږي چې په 7 ساعتونو کې به 2 میلیونه ټابلیټ، 1 میلیون کپسول او 100,000 سیروم د تولید وړتیا ولري. دوی زیاته کړه د فابریکې پر جوړېدو 10 میلیونه ډالر لګښت راځي چې تر اوسه 12 میلیونه ډالر پر مصرف شوي دي او په وینا یې په دغه فابریکه ښایي تر 80 میلیونو ډالرو پانګونه وشي. علما، مدني ټولنې او میندې دې د پولیو په مخنیوي او له منځه وړلو کې هر اړخیزه همکاري او عامه ذهنیت جوړونه کې مرسته وکړي. یا د څرګندونې د سه شنبې په ورځ د کندهار والي حیات الله حیات په مشري په هغه غونډه کې وشوې چې د WHO د ختیځ مدیترانې د پولیو مسؤل ډاکټر حمید جاغوري، د WHO د افغانستان د پولیو مسؤل ډاکټر ریچارد، د عامه روغتیا وزارت د پولیو مسؤل ډاکټر ستانکزي او یو شمېر نورو مسؤلینو پکښې برخه اخیستې وه. نور حال د رحیم الله رحیمي په چمتو شوي راپور کې. په غونډه کې لومړی د WHO د ختیځې مدیترانې د پولیو مسؤل ډاکټر حمید جعفري ویل
بدبختانه د کندهار څخه نور ولایتونو ته د پولیو وایروس خپریږي او په یاده برخه کې مشخص سیمې په ګوته کړي چې د مخنیوي لپاره علما، مدني ټولنې، مذهبي اشخاص او کورونو کې میندې باید د عامه ذهنیت جوړونې، د کورنیو د قناعت او پولیو په مخنیوي کې خپل مسؤلیت ادا کړي. ښاغلي جعفري زیاته کړه چې د ماشومانو د ښه تشخیص په موخه د ښځینه رضاکارانې ډیرې وګمارل سي ترڅو د میندو سره په ګډه د یادې ناعلاجه ناروغۍ مخه ونیسي او د ولایتي رهبرۍ وغوښتل چې د دوی د کارمندانو په ګمارنه کې د مداخلې مخه ونیسي ترڅو وړ کسان دغه کمپاین پر مخ یوسي. وروسته کندهار والي حیات الله حیات خبري وکړې او مننه وکړه چې نړیواله خیریه بنسټونه او مؤسسات د فلج ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته او همکاري کوي او زیاته کړه چې د یاد کمپاین ارزښت ښه درکولی سي او د پولیو کمپاین د ښه ترسره کېدو ډاډ یې وړاندې کړ. کندهار والي زیاته کړه چې د ښاروالي ریاست، علما، مدني ټولنو او نورو اقشارو په مرسته به د پولیو لپاره د خلکو ذهنیت جوړونې ته نور کار هم کیږي او د ټولو ګذر وکیلانو په مرسته به دغه پروسه نور هم چټکه کړي او همداراز یې ډاډ ورکړ چې د پولیو کمپاین د ترسره کولو پر مهال به د هر ډول مداخلې او مزاحمت مخه نیسي ترڅو ماشومان د یادې ناعلاجه ناروغۍ څخه وژغورل سي. کندهار والي ایټالیا، بلجیم او جرمني هیوادونو ته د سفر پر مهال په ایټالیا کې د داخلي بېځایه سوو په اړه جوړه سوي نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړ. څو ورځې مخکې کندهار والي حیات الله حیات داخلي بېځایه سوو د ستونزو او حقونو د څرنګوالي په اړه جوړ سوي نړیوال کنفرانس کې د ګډون په موخه ایټالیا ته سفر وکړ چې د هیواد په کچه پکښې د کندهار والي ترڅنګ د کډوالو چارو وزارت استازي هم برخه پکښې اخیستې وه. نور حال د ولي محمد انوري په چمتو سوي راپور کې. دغه کنفرانس د ایټالیا هیواد په سنرمو ښار کې جوړ شوی و چې د 24 هیوادونو 2 استازو پکښې برخه اخیستې وه چې پکښې د حکومتونو، ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو انجوګانو مسؤلینو او استازو ګډون کړی و. کندهار والي حیات الله حیات په یاد نړیوال کنفرانس کې ویل دمګړۍ د جنګ، جګړو او وچکالۍ له کبله د 8 ولایتونو دایکنډي، روزګان، غور، بادغیس، غزني، زابل، هلمند او فراه او د کندهار د 9 ولسوالیو اوسېدونکي کندهار ښار ته رابېځای سوي دي چې تعداد یې 4000 کورنیو ته رسیږي. د ښاغلي حیات په خبره د یا تعداد کورنیو سره د نړیوالو خیریه بنسټونو په همکاري خوراکي او غیر خوراکي توکي، نغدي پیسې، د موقت سرپناه لپاره خیمې، روغتیایي کیټونه او یو شمېر نورې مرستې سوي او د نړیوالو خیریه بنسټونو او ریاستونو په پوره همغږۍ هڅه کیږي ترڅو تر هغه وخته چې دوی بیرته خپل اصلي سیمو ته ستنیږي ورته په بېلابېلو برخو کې توجه وسي او اولیه ضرورتونه یې ورته حل کړي. په دغه ورځني نړیوال کنفرانس کې د داخلي بېځایه سوو د حقونو پر څرنګوالي د راغلو ټولو هیوادونو استازو خپل معلومات شریک کړل او د داخلي بېځایه سوو د ژوند لپاره د اسانتیاو برابرولو په اړه خپل تجربې او نظریات شریک کړل. کندهار والي حیات الله حیات تر یاد نړیوال کنفرانس وروسته د جرمني په کولن او د بلجیم په کینټ ښارونو کې د میشتو افغانانو په کوربتوب په جوړ سوو لویو غونډو کې هم ګډون وکړ او د هیواد د روان وضعیت او بېلابېلو نورو موضوعاتو اړوند یې ورسره وروستي جریانات شریک کړل چې د ښاغلي حیات تر معلوماتو ورکولو وروسته هغوی افغانستان یوې ښې راتلونکي ته پر لاره وباله او هیله وښول چې ډېر ژر به هیواد په سیاسي او اقتصادي لحاظ ثبات ته ورسیږي او د خلکو په ژوند کې به پرمختګ راسي. کندهار والي په ایټالیا کې تر جوړ شوي کنفرانس وروسته د یکشنبې په ورځ کندهار ته راستون سو. کندهار والي وایي په دولتي ادارو کې به قومي او ژبني انډول رامنځته سي څو د هر قوم، ژبې او مذهب خلک په سیمه ییزه حکومتولۍ کې برخه واخلي. کندهار والي حیات الله حیات دغه څرګندونې د اهل تشیع مشرانو سره په لیدنه کې وکړې. لیدنه کې د اهل تشیع د شورا مشر حاجي آغا زاهدي د پوهنې، ډاډمن امنیت، صحت او پرمختیایي چارو په برخه کې د کندهار والي هڅې وستایلې او د لا بریالیتوب هیله یې وکړه. نوموړي په دولتي ادارو کې د اهل تشیع حضور کمرنګه وباله او د قومي، ژبني او مذهبي انډول رامنځته کېدو غوښتنه یې وکړه. کندهار والي وویل دولتي ادارو کې د ګمارنې پر مهال د روابطو پر ځای ضوابطو ته لومړیتوب ورکول کیږي څو د قومي او ژبني تعصب پر ځای ټولنیز عدالت رامنځته سي. نوموړي پر ټولنیز عدالت ټینګار وکړ او ډاډ یې وښود چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون له لوري کمپیوټري ازموینو او د قانون د لا ښه تطبیق لپاره د ولایتي ادارې هڅو د درغلیو مخه نیولې ده. کندهار والي ډاډ څرګند کړ چې ولایتي اداره د قومي، ژبني او مذهبي انډول په پام کې نیولو سره د ملي یووالي او ټولنیز عدالت تحکیم ته پوره ژمنتیا لري. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې میاشتنۍ غونډه جوړه شوه. د سه شنبې په ورځ د ولایت مقام مرستیال عبدالحنان منیب په مشرۍ د خبریالانو مسؤلیت کمیټې میاشتنۍ غونډه جوړه شوه چې پر مهال یې د عدلیې، اطلاعات او کلتور رئیسانو او د یادو کمیټې ټولو غړو ګډون کړی و. نور حال د نثار احمد احمدي په چمتو شوي راپور کې.
په غونډه کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یا نی مسؤل عبدالسمیع غیرتمل وویل چې معلوماتو ته د لاسرسي او نورو برخو کې نارینه او ښځو ته 2 ورکشاپونه دایر کړي او همداراز په کندهار کې 3 راډیوګانې د اقتصادي ستونزو له کبله د بندېدو سره مخ وبللې. وروسته په کندهار کې د خبریالانو مرکز مسؤل احمد لودین وویل تېره میاشت د 7 تنو خبریالانو سره ایران هیواد ته رسمي سفر کړی. د میډیو ټیک له لوري جوړ شوي فیسټیوال ته خبریالان معرفي کړي. 40 تنه نارینه او ښځینه خبریالانو ته د ځان ساتنې اړوند ورکشاپ جوړ کړی. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې د جنډر مسؤلې ته یې د کندهار ښځینه خبریالانو سره د لیدو زمینه برابره کړې او ډیر ژر به د صحوي خبریالانو د عکسونو نندارتون هم جوړ کړي. نوموړي د خبریالانو لپاره د مرستو صندوق پر جوړېدو او په هلمند کې د شمشاد تلویزیون خبریال پیښې ته په کتو ټینګار وکړ چې باید تر دې وروسته خبریالان په نظامي موټرانو کې تر ضرورت چپه ولاړ نشي. وروسته مرستیال والي عبدالحنان منیب خبرې وکړې او لومړی په هلمند کې د شمشاد تلویزیون خبریال سردار محمد سروري پر ژوبل کېدلو خواشیني څرګنده کړه او زیاته کړه چې د علماو او مدني ټولنو په همکارۍ به د خبریالانو د بېپرېتوب په اړه د عامه ذهنیت جوړونې پروګرامونه ترتیب کړي. ښاغلي منیب وویل ټولنیزې رسنۍ دي د تخریب لپاره نه بلکې د مثبت فکر جوړولو لپاره کار سي او غوښتنه یې وکړه چې خبري نهادونه دي د رضاکاره ځوانانو په ملتیا د ټولنیزو رسنیو د سالم استعمال لپاره ورکشاپونه جوړ کړي او زیاته کړه چې د رسنیو د مالی تقویې لپاره یې هڅې پیل کړي او ډیر ژر به 2 راډیوګانو ته د ځینو مؤسساتو له لوري اعلانات ورکول سي چې دا لړۍ به نورو راډیوګانو ته هم وغځیږي. ښاغلي منیب زیاته کړه د خبریالانو لپاره دې د مرستو صندوق جوړ سي ترڅو د دې لارې د خبریالانو د ستونزو پر مهال ورسره مرسته وسي او همداراز د همکاریو پر زیاتوالي هم ټینګار وسو. سویلي حوزه کې تیر کال د جګړو له امله 1400 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په سویلي حوزه کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین د دې مطلب په څرګندولو سره وایي روان جګړې د بشر حقونو په وړاندې یو لوی ګواښ دی او د بشر حقونو نقض ته زمینه برابره کړې ده. نور حال د نثار احمد احمدي په چمتو شوي راپور کې. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او د جګړې د قربانیانو د یادونې په پار جوړه شوې غونډه کې په ټولنیزو چارو کې د ولایت مقام د مرستیال حاجي اغالالي دستګیري ترڅنګ د ولایتي شورا استازي د پوهنتونونو استادانو دیني علماو ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. غونډه کې د یاد سیمه ییز دفتر سرپرست شمس الدین تنویر وویل چې د بشر حقونه د هر انسان فطري حق دی او د ټولنې هر فرد مکلفیت لري ترڅو د بشر حقونه رعایت او بل انسان ته په احترام قایل سي. هغه روانه جګړه هم دردونکې وبلل او زیاته کړل چې د دې بدمرغې جګړې له امله یوازې تیر کال 700 تنه چې شاوخوا 100 تنه کوچنیان پکې شامل دي وژل سوي او 700 نور ژوبل سوي دي. بدبختانه هغه لوی مصیبت چې جنګ دی چې موږ بیا هم موږ ډېره قرباني لرو. سږ کال زموږ هغه یادداشتونه تر 900 کسان موږ هغه لرو چې د جنګ له اړخ څخه دوی وژل سوی دی. تر 900 تقریبا کسان دی چې دوی زخمیان لرو چې دا یو تکندونده حالت دی. د انسان حیات تباه کول هغه کسان چې ملکي کسان دی خصوصا ښځو ماشومان په حساب کې ډېره ټکان ورکوونکي هغه د خبره ده چې زه تاسو ته کوم. حتی موږ 120 ماشومان د سال کال تر دې مدامه پورې چې دوی وژل سوی دی د جنګ په اړخو تقریبا 115 تنه ماشومان دوی زخمیان دي چې د ماشوم په حساب کې د جنګ هغه لوی مصیبت چې تباه کوونکی دی افغانستان کې دا هغه موږ قرباني لرو. دغه راز په ټولنیزو چارو کې د ولایت مقام مرستیال حاجي اغالالي دستګیري هم د بشري حقونو پر تطبیق ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د ملي یووالي حکومت ژمن دی ترڅو د سولې ښه چاپیریال او د قانون د تطبیق لپاره زمینه برابره کړي او د خلکو حقونه خوندي کړي. په جنګ کې ډېر شان در پښو لاندې کېږي. هر قانون در پښو لاندې سوی دی. بشري حقوق ته هم خود سابقه خو ډېر ځان رسېدلی دی. اوس هم رسېدلی دی. موږ دا نه وایو. د افغانستان حکومت دغه حد ته رسېدلی یو او پر هغه سربیره چې جنګ دی بیا هم زموږ خلکو دغه یو حق خو ترلاسه کړی دی چې خپل غږ پورته کولی شي. په مجموع کې د افغانستان د قانون د تطبیق لپاره به ټول په ګډه کار کوو. د رئیس جمهور څخه رانیولې بیا زموږ تاسې د عادي کلیواله و دکاندار و بزګره ټول موږ تاسې د دې خاورې مالکین یو
او د دغې خاورې او د دغه قانون د تطبیق لپاره به په ګډه کار کوو. دغه راز د ولایتي شورا غړي نعمت الله وفا د دیني علماو د اصلاحي ټولنې مشر مولوي عبیدالله فیضاني او د کندهار پوهنتون استاد فضل خالق للموال هم په وار سره خبرې وکړې او د بشري حقوقو پر رعایتولو یې ټینګار وکړ. دوی د اسلام او حقوقي اړخه هر انسان مکلف وباله ترڅو د ټولنې د اصلاح په موخه بشري حقوقونه نقض نه کړي. تاسو د حقوق بشر مشرانو او مسؤلینو یو لیست د جنگي مجرمینو ترتیب کړی و په همدې هدف چې دا مجرمین افشا او یا د قانون منګولو ته وسپارل شي. آیا هغه لیست تاسو همدې مظلوم ملت ته افشا کړي که یا کم هغه اعمال چې زما او ستا په وجود کې دي که چیرې ما او تا ځان اصلاح کو په خپل ځان کې اصلاح راولو په خپله کورنۍ کې اصلاح راولو په ټوله ملک کې اصلاح په خپله راځي. یو پر بل به تیری نه وي یو پر بل باندې به ظلم نه وي او د مسلمانانو په مابین کې به اتحاد او اتفاق وي. حقوق بشر اعلامیه چې کله خپرېدله او نافذېدله موږ افغانانو ته دا افتخار حاصل دی چې موږ یې په لومړنیو ګډونوالو کې یو یا یې مؤسسینو کې یو. همدا ډول له دې نه مخکې چې د ملګرو ملتونو سازمان جوړېده هم افغانستان یو له هغه هیوادونو نه و چې په مؤسسینو کې راغلی دی. زموږ او ستاسو د اساسي قانون دویم فصل یا دویم څپرکی د 22مې مادې څخه تر 59مې مادې پورې 30 مادې کېږي چې ډېرې مادې یوازې د بشر په اړه باندې راغلي دي. یعنی موږ او تاسو افغانان هغه خلک نه یو لکه دا خلک چې وایي یا موږ خپله چې په خپل ځان باندې نیوکه کوو یا خپله راجګېږو په بل افغان باندې نیوکه کوو چې موږ د بشر د حقوقو ناقضین یو. نه، موږ هغه ملت یو چې د بشر د حقوقو اعلامیې ته ژمن یو او ژمن خلک یو. بل امتیاز چې موږ ته د ټول لله الحمد حاصل دی هغه من حیث د مسلمانانو چې موږ ته حاصل دی زموږ او ستاسو پیغمبر چې کوم قرآن کریم کې چې کوم موضوعات راغلي دي او زموږ او ستاسو پیغمبر چې کوم یو موضوع په حجة الوداع کې ویلي ده چې تور او سپین په یو بل باندې برتري نه لري، دغه د بشر حقوق دي. د یادونې وړ ده چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان په 1948 زیږدیز کال کې رامنځته شوی چې موخه یې په نړیواله کچه د بشر حقوقو خوندیتوب او نړۍ کې ثبات راوستل دي. په کندهار کې د 1200 څخه زیات ټولنیز روغتیا پالان د امتیازاتو پرته کار کوي. دغه کسان د ښار او ولسوالیو په لیرو پرتو سیمو کې د ناروغیو د لومړنیو خدمتونو په برخه کې فعالیت کوي چې په تیر کال کې زیاتې لاسته راوړنې لرلې. د کندهار په عامه روغتیا ریاست کې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو ملي ورځ ولمانځل شوله. نور حال د احمدشاه شاداب په چمتو شوي راپور کې. د کندهار عامه روغتیا ریاست له لوري په دې ولایت کې د ټولنیزو روغتیایي کارکوونکو چې خپلو محلونو کې بېله امتیازه فعالیت کوي ورځ ولمانځل شوه. په دغه لمانځ غونډه کې د عامه روغتیا رئیس موسی جان سلطاني د دې وزارت د معینې ماموسي زیور پیغام چې د دې ورځې په مناسبت یې رالیږلی و ولوسته. د عامه روغتیا وزارت مالي معینې ماموسي زیور په پیغام کې د ټول هیواد په کچه د ټولنیزو روغتیا پالانو د شمیر او فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې شوي وو او د ټولنې روغتیا پالانو هڅې یې ستایلې وې چې له مخې یې د روغتیایي سکتور سره ډېرې ګټورې تمامې شوي وې. د تیر زرو په شاوخوا کې د ټولنې روغتیایي کارکوونکي شتون لري چې 50% یا سلنه یې ښځینه دي. 1250 نه زیات د ټولنې روغتیایي څارونکي، 16510 روغتیایي شوراګانې او 10780 کورنۍ روغتیایي ډلې د عامه روغتیا وزارت د ټولنې پر بنسټ روغتیایي خدمتونو څانګې CBC له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. همدارنګه په لیرو پرتو سیمو کې د 194 کورنۍ روغتیایي ځالو جوړېدل او د ولسي تړون تر سوري لاندې د روغتیایي شوراګانو فعالیت د عامه روغتیا وزارت له طرحو ځینې دي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا ریاست تر چتر لاندې د ټولنې عامه فعالیتونو د چارو مسؤل ډاکټر حاجي احمد وویل چې په دې ولایت کې د ټولنې روغتیا پالانو شمیر د 1200 څخه زیات دی چې له جملې یې 584 ښځینه دي. نوموړي وویل یادو کسانو د ولسوالیو په لیرو پرتو سیمو او ښار کې د ولادتونو په ترسراوي د میندو مړینې په مخنیوي د کوچنیانو د ناروغۍ په برخه کې کارونه ترسره کړي دي. زنانو تعداد منظر و نورنوته
ډېر دی. دوی چې خپل خدمات وړاندې کړي دي په یوه کال کې کورنۍ لیدنې 15,14,655 کورونه چې دوی راغلي لیدنې کړي دي. د تغذیې په باره کې 53,150 اجرات کړي دي، مواقع کتلي دي چې دوی پکې هغه خپل وسایط لري د هغو څخه یې کړي دي، مابعد یې کلینیک ته ریفر کړي دي. نورمال ولادتونه چې دوی نورمال ولادتونه دغه خوندو او صحي کارکوونکو روغتیا کارکوونکو چې کلینیکو ته استولي دي 2,150 نفره دي. وروسته د ټولنې عامه روغتیا پالانو وویل چې په پوره توان سره د عامې روغتیا ریاست سره څنګ پر څنګ ولاړ دي، خو دا ریاست دي د ساري او ګڼو نورو ناروغیو د مخنیوي او کنټرول په برخه کې د سړک غاړې خواړه او لبنیاتو پاکي لپاره کار وکړي. چې مسلکي ډاکټر په لیاز د خدای د 1,500 افغانو دپاره چې دا ډاکټر پیسې اخلي، که دې پر سترګه درد و که دې پر پښه درد و، بس هغه خپل نسخه نوشته کوي چې دا 1,500 زما څه ولاړ نه شي. ساتامې او نور مسؤلین څخه مې دا غوښتنه ده چې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو سره مرسته او کومک وشي، دوی ته ټریننګونه برابر شي چې نور هم دوی تشویق شي او د پوهې کچه یې لوړه شي. ځکه د دوی د شتون د برکت څخه تاسو ته معلومیږي چې د مور او د ماشومانو مړینه بې نهایته راکمه شوې ده. د ټولنې عامه کارکوونکو د ملي ورځې په لمانځغونډه کې د ښار او ولسوالۍ ټول هغه کارکوونکي وستایل سوه چې زیات روغتیایي فعالیتونه یې ترسره کړي وه. په کندهار کې ورزشي جمنازیمونو ځوانانو ته د نشي توکو او بې ځایه ګرځېدو څخه راګرځولي دي. په کندهار کې دا مهال 6 شخصي جمنازیمونه د ملي سوداګرو له لوري جوړ شوي دي چې ځوانان کولی شي په دغه جمنازیمونو کې په بېلابېلو وختونو کې لوبې د یو او بل په وړاندې ترسره کړي. د کندهار د بدني روزنې مسؤلین وایي هڅه کوي چې په کندهار کې د شخصي ترڅنګ دولتي جمنازیمونه هم جوړ کړي څو هلته ځوانان په وړیا ډول لوبې ترسره کړي. نور حال د روزالدین ایازي په چمتو سوي راپور کې. تر رسمي وخت وروسته د کندهار په ټولو جمنازیمونو کې د ځوانانو له لوري دا ډول د فوټبال لوبې د ماښام تر ناوخته پورې ترسره کیږي. نه یوازې چې روغتیایي ډاډمنه ده، د نشي توکو او نورو ناوړه کارونو څخه هم راګرځېدلي دي. دا زموږ لپاره یو ډېر ښه چانس دی، د ځوانانو لپاره خصوصا او د دې د کورودان چې داسې مراسم او داسې ټورنمنټونه زموږ لپاره جوړوي نو ډېر خوشحاله یو. جنرال صاحب سره ډېره مینه لرو، په دې خاطر مو د جنرال صاحب عکسونه راخیستي دي او غواړو چې دا پروګرام په دې عکسو دغه ښایسته موږ ډېر خوشحاله یو چې داسې پروګرامونه جوړېږي په کندهار کې. ورزش د ځوانانو د ښه هڅونې په موخه اوس تازه دمه په جمنازیمونو کې دا ډول لوبې کیږي چې ټولو ټیمونو پر ځانونو باندې د نړیوالو لوبډلو نومان شي او نړیوالې لوبې په کندهار کې ترسره کوي. ځوانان هم د دا ډول بوختیا څخه خوښ دي او زیاتوي چې نوی نسل دي د زده کړو ترڅنګ ورزش ته هم مخه کړي څو له دواړو اړخو ورزش او زده کړو له لارې هیواد نړیوالو ته ور وپېژني. فوټبال ستړیا لري او فوټبال خو غټ میدان دی، کسان ډېری چې بیا بال ډېر نه درته راځي. 100% اطمینان لرم که چیرې په دې شرط سره چې دوی تعلیم وکړي، که چیرې د تعلیم وکړي نو انشاءالله د افغانستان او د ټوله افغانستان آینده به روښانه په دې ځوانانو باندې. سپورټ باید ترڅنګ ورسره وکړي، خپل فارغه وخت کې باید سپورټ هم ورسره وکړي، نه یوازې تعلیم باید دواړه سره ولري. د کندهار د بدني ښکلا رئیس مدیر آغا وایي د ځوانانو د لا ښه هڅونې په موخه یې په کندهار کې د سوداګرو په مټ یو شمېر جمنازیمونه جوړ کړي. ګټه یې دا کړې چې ځوانان اوس د کافي شاپ پر ځای جمنازیم ته ځي او د چلم پر ځای فوټبال کوي. زموږ ځوانان به مخکې در دې چې جمنازیمونه موږ نه درلوده یا ورزشي لوبغالي مو نه درلوده، دوی به تله په چلمخانو کې به ناست وه، کافي شاپو کې ناست وه. اوس خوشبختانه چې کوم جمنازیمونه شروع شوي دي، فعاله شوي دي، موږ جمنازیمو مسؤلینو ته هدایت کړی دی چې باید پیسې هم کښته کړي. نوموړي ځوانانو ته زیری ورکوي چې په دولتي چوکاټ کې 2 جمنازیمونه جوړوي چې تر جوړېدو وروسته به هلته ځوانان په وړیا ډول لوبې ترسره کوي او د فوټبال په برخه کې به تمرینات کوي. کندهار ځوانانو ته دا اطمینان ورکوم، زیری ورکوم چې دواړو دولتي جمنازیمونه به موت وي، رایګان وي. دا به زموږ د ټولو ځوانانو په خدمت کې چې هر وخت په هره غونډه او هر پروګرام ولري زموږ د جمنازیمو د دولتي جمنازیمو دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده.
په کندهار کې دا مهال شپږ شخصي جمنازیمونه دي چې د ملي سوداګرو له لوري جوړ شوي دي. د بدني ښکلا ریاست مسؤلین وایي دا شمیره نوره هم لوړوي او هڅه کوي چې د ځوانانو د سالمې بوختیا په موخه د ورزش ځایونه زیات کړي. بیا هم په خیر راسئ. د خبري مجلې په دې برخه کې راځو د هوا حالاتو ته. په مکړې د چهارشنبې د ورځې د هوا حالاتو ته. کندهار اسمان ځای ورځ تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 9. هلمند باران د تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 8. ارزګان اسمان ځای ورځ تودوخه لوړه درجه 8 ټیټه -1. زابل اسمان ځای ورځ تودوخه لوړه درجه 8 ټیټه 0. کابل اسمان ځای ورځ تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه 1. ننګرهار اسمان ځای ورځ تودوخه لوړه درجه 11 ټیټه 4. اسمان ځای ورځ تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 4. او مزار شریف اسمان ځای ورځ تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 6. قدرمنو لیدونکو خبري مجله مو هم پر همدې ځای پای ته رسیږي. د ملتیا مننه کوم. پاته وخت مو نیکمرغه.